څوک چې دوه منځونه په یو وخت کې وکړي، د ماسپښین وخت دی او دې پکې د مازدیګر او د ماسپښین دواړه وکړي، د لویو ګناهونو نه یوې لویې ګناه ته راتله وکړل، یوه لویه دروازه د ګناه باندې د راتله وکړل. الصلاة علی وقتها چې مونځ به کوي په خپل وخت باندې. معمولی غونته چکر له به روان یو، چکر له به ځي او دوه منځونه به په یو ټیم وکړي، چکر له روان یو، د مازدیګر او ماښام به په یو وخت کې وکړي، وخت به د مازدیګر یو، ام به پکې د مازدیګر منځ کې، ام به پکې د ماښام. مونږ ته عذر و، څه عذر و؟ چکر له روان. وی د کبایرو د ګناهونو نه یوې لویې ګناه ته راتله وکړل چې دوه منځونه یې په یو وخت کې وکړل. او د ټولو نه لوی عمل، خوښ عمل الله ته الصلاة علی وقتها، منځ کول په خپل وخت باندې، هر منځ په خپل ټیم کول. صحابي ته نبیا تپوس کوي، وی دې پسې بیا کم عمل الله ته خوښ دی چې سړی منځ په ټیم کوي، ړومبی کار به دا کوي. دویم خوښ عمل الله ته کم یو دی؟ نبی علیہ السلام ورته فرمیل بر الوالدین، د مور او پلار سره احسان کول، د مور او پلار سره ښه سلوک کول، د مور او پلار سره ښکلی ژوند تیرول، د مور او پلار سره ښه سلوک کول. صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای د الله حبیب جهاد لزما، وی کور کې د مور او پلار شته دی؟ وی آو. وی فجاهد فیهما، ورشه د اغی دواړو خدمت کوا، د اغی خدمت کوا، فجاهد فیهما، د اغی دواړو خدمت کوا، الله به د جهاد اجر تعالی د اغی په خدمت کې درکړي. ها ورشه فجاهد فیهما، ورشه د اغی دواړو په باره کې جهاد وکړه، یعنی د اغی خدمت وکړه، د اغی سره حسن سلوک وکړه، الله به تعالی په دې باندې د جهاد اجر درکړي. نو د فرض من نه پس بل غوره عمل الله ته په ټولو عملونو کې بر الوالدین، هغه د مور او پلار سره ښه سلوک کول دي، د هغې سره نرم برتو کول دي، د هغې رضا اخیستل دي، د هغې دعا اخیستل دي او د هغې خدمت کول دي. دا د فرض من نه پس لوی عمل دا دی. بختور دي هغه خلک چې فرض منځ په خپل وخت کې وکړي او کور ته ورشي، کور کې د پلار خدمت وکړي او د مور خدمت وکړي، دواړو باندې عمل وکړي. صحابي تپوس کوي، وی درې پسې بیا بل عمل الله ته خوښ کم یو دی؟ وی الجهاد فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد کول، خپل مال او جان د الله په لار کې لګول، دا د دین پس الله ته خوښ عمل دی، دا الله ته خوښ عملونه دي، دا عمل کوه، دې باندې عمل کوه. صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډیر څه زده کړل، ډیرې ښکلې خونې ورته وکړلې. احادیثو مبارکو کې راځي دریو ماشومانو په خپله ماشومتوب کې د مور په غیږ کې خبرې کړي دي، دریو تنو چې ماشومانو د مور په غیږ کې خبرې کړي وي، هغې کې یو عیسی علیه السلام دی، ماشوم دی د مور په غیږ کې دی او خبرې کوي، یو عیسی علیه السلام. دویم احادیثو مبارکو کې راځي بنی اسرائیلو کې یو عبادت گزارو جریج نموتی، دیر لوی ولیو د الله عبادت پای کو، خپل عبادت خانه کې بناسو، یو ورځ ورته مور ورله لغږې ولا ورک، نو دې په مانځه ولاړو، نو مور له جواب ورنک، مور لاړله. بعضې روایاتو کې راځي دې درې ځله مور راله او ده ته اواز کوي او دې په مانځه دی، نو د مور له جواب ورنک، په مانځه ولاړ دی. مور خیره وکړله، وی اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات، ای جریجه هغې پورې دی الله ممړ کوه چې د څو پورې درته د زناکارو ښځو مخ نه ښوولی، بس
مور ته خو پته ونه بچی په مانځه ولاړو مور لای جواب ورنکو بس د مور د خولې نه خیره وختلن وی هغې پورې د رب مه مړ کوه چې د څو پورې د زیناکارو ښځو مخ نه یې لیدلی دومره لوی ولی د الله عبادت کوي بس څه موده پس زنانه وه زنا ترې نه وشوله غیر شادي شده و بچی پیدا شو خلقو ته تپوس کوي دا ماشوم د چا نه دی وی دا د جوریج نه دی دا عبادت چې کوي او عبادت خانه کې چې ناست دی دا د ده نه دی خلق راغونډ شوي ښه دې د